محترمو د عمل روح اخلاص ته دا وګوره دا د سپیکر ده او نن لیټونه لګېدلي دي بعد دا غټ غټ لیټونه لګېدلي دي خو چې کله دې کې بجلي نه وي دا ټول شیونه بېکاره دي د سپیکر به خبرې نه کوي هغه لیټونه به روشنایي نه کوي پنکا به چلیږي نه درنګ ته چې په کوم عمل کې اخلاص نه وي هغه عمل به هغه دنیا راحت رسېږي ته ګورې چې هغه د لیټ ته شپې به بلیږي خو چې بجلي نه وي شپې به دا نه بلیږي د سپیکر دا خوله به کسي خو چې کله بجلي نه وي دا خبرې به نه کوي نو د هر عمل روح چې کوم ده دا اخلاص ده د ملا اکابرو ډېر مخلص خلک وو ابتدایي مخلص خلک وو اخلاص هغونه زده کول پکار دي چې هغونه زده کړي مسلمه بن عبدالملک رحمت الله علیه دا یو طبیعي ده مسلمه صاحب د نه دا فرصه سره ده دا طبيعي ده مسلمات طبيعي ده نغدا طبيعي ده هغه یوې ځای محاصره کړې وه مکینی محاصره کړې وه کلا دومره مضبوطه وه چې فتح کېدله قطعا نه ډېر زیات کوښښ یې وکړو خو نه فتح کېدله دو ورته دا ویلو چې دا اخري دا فیصله وکړه د یوې میاشتې نه بعد یا څه وخت نه بعد چې څو جانباز مو پکار دي لکه کله چې څوک اعلان وکړي چې څوک سیمې پکار دي جانباز مې پکار دي چې دا کلا فتح کړي نو څه کسان چک شو یو یې کس مخ تړلی و مخکې به خلکو مخ دې پورې تړلو چې زه ښه کار وکړم چې څوک مې ونه پېژني اوس یې ډکوان مخ تړي چې زه چې غلا وکړم چې څوک مې ونه پېژني فرق به دې پوه شوې دا فرق ده هغه مخکې دې پورې تړلو و عبدالله مبارک رحمت الله لوی پهلوان و هغه به د مخ تړلو داسې خو چې مو څوک ونه پېژندي چې خلک هغه به درنګ ته مخکې به خلکو نیکي کوله په پټ مخ به یې کوله اوس غلا کوي په څه شي باندې په پټ مخ یې کوي ډکا کوي په پټ مخ یې کوي نو هغه یو نقابپوش و یو نقابپوش یې ته هغه دومره طاقتور و چې چک شو داسې یو نقب یې ولګولو سروای وکړو په کیلې کې چې خلک د تورو په منځ کې ورغلو دا څه غشي راتلو کیلې نه داسې ته چې بران پکې د برنک کې دا ورغلو ټاک یې نه چک کړو په هغې موته کړه کیله یې موته کړه چې کله کیله فتح شوه مسلمان رحمت الله علیه خلک روبللو چې دا د چا کړه دا صاحب نقب څوک چې دا نقب یې ولګولو انعام به یې ورکولو شاباش به یې ورکولو یو تانچک نشو چې دغه جامه وه موږ د دې لکې زماني خلک وه صاحب دا خو لکه مجله نشو خو مو کړي وو هر یو بیا داسې یاله نه داسې سپي کوله چې کلي زه وو جامه خو ګاڼه وه خو یوه تنه سر نه چېږولو دې تاسو د خپلو د اکابرو د اخلاص پته ولګوئ چې یوه تنه سر نه چېږولو اخري کسان ویل چې تا په خدای کسان چې هغه چې چا نقب لګولی دغه د موته خامخا ځان وشئ زه قسم درکوم زه ته اپیل کوم درخواست کوم ته چې الله دې پوره موته خپل ځان روده شي موته چې دا نقابپوش چک شولو ورغلو ورته والي ویل چې که زه تا پېژندلی وم تا په خدای قسم ایمان به چاته نه شئ که دې خبر نه دې وپېژندله او که نه و دې پېژندله تا په خدای قسم مونه په تپوس نه کوي چې ته څوک یې روان شو جو شباش مکان ختم شو واپس راغللو مسلمان ته ابو چکا دعا کوله شپې وختي اخري مې دا خبره دعا کیله اللهم اجعلني مع صاحب النقب يا رب العالمين ما خو په قیامت کې هغه چې سروای وکړو په کلی کې هغه سم جنت کې دا خلق دا اخلاص ده د موږ یو څلورمې سده یو بزرګ ته شو ده عمر بن نجاد رحمت الله علیه امارزي امیر داسې اعلان وکړو چې ما ته خو دا سرحدونو لاندې پیسې کمې شوي دي سرحدونو حفاظت دې پوره څه چنده پکار ده
خلکو د خپل توفیق مطابق چا 15 روپۍ چا 10 روپۍ چا 100 روپۍ چا 1000 روپۍ چا زیاتې چا کم ورکړي. دا امر راغلو رحمت الله علیه دا راغلو 2 لکه درهم د چندې 2 لکه 200 درهم چې کوم دي دنه دا 2.5 تولې سونه چندې ده 200 درهم څومره ده 2.5 تولې 2.50 تولې نیمه پیسې دا څومره ده دا چندې جوړیږي نه دوه چندې ده دا 2 لکه درهم چندې وترلو پټي ویر کړلو سبي هغه شکریا ده کول قوم جمع کړو چې قوم تاسو موږ ډېر تعاون وکړو دې شم وکړو تاسو الله تعالی اجر دې کا موږ هغه پراشولو ضرورت پراشولو خو دنه ما یو وخت چې امر به نجات خو ډېره قرباني کړې ده ته خو ډېر دا وکړه چې راته ډېر اجر ورکړي چې دا خبره اورېده هغه ځکه چک شو چې صاحب پیسې خو مو ته واپس کړې تاسو ګوره که څه نور به خوانده شو مخکې ورکړې وي اوس بیا واپس کړي هغه خو ما مور سره یې شوي پیسې مور سره یې شوي مور یې وي نه هغه مور پیسې وي مور سره مور نه مې خوستې وي مور نه خوستې وي خو مور یې وي نه وي ده هغه صاحب هغه سم خلک وو داسې نه چې اوس سر کاټ کړي دغه روشه واپس پیسې غواړي خپلې 2 لکه روپۍ بیا ورکړي شپې ته راغللو ورته ویلو چې صاحب دغه پیسې واخله خو تا په خدای قسم چې بیا چاته ونې کې بیا دې وویل بیا دغه وول دی تو دا خلک وو د دو د یغو ثمره وه د دو د اخلاص ثمره وه د دو د اخلاص هغه و چې هغې کې به خلکو هغې به خلک ته خیر رسېدلو موږ دیګونه پخوو خو چا ته خیر نه رسېږي موږ ستړی کوو خیر نه رسېږي حضرت بلال رضی الله عنه صحابي ده تاسو پیژنئ د ما مې اورېدلې ده چا نه ما به ذکي بلال وي تور دی رنګ نه غوټې غوټې شونډې دي خو د اخلاص د برکته الله رب العالمین ته کوم مقام کړی چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا یلو چې زموږ سردار راغلو زموږ سردار چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا تشریف یوړو نو بلال مې ډېر غم و ځکه چې بلال بازوی ته کتلو چې زه نه پیغمبر سره ووتلو ما به ځکه به تکبیر کولو چې کله مې سترګې خپله وغړولې پیغمبر صاحب ګناه و خوند به ویر نه کړو بیا به پیغمبر صاحب ده ته به یې چې بلال رفیقي ته دا شی ورکړه بلال به ځکه پیغمبر صاحب ګناه و و دیوال ته کسه بل دیوال ته کسه د پیغمبر صاحب یادونه ته مخته کېږي برداشت نه شوی نه لاړلو شام ته لاړو موږ خو چې لاړ شو موږ ځکه موږ کتل نه د پیغمبر صاحب هغه کتل موږ خو چې موږ در دیوار وکړه د کعبې هغه لاړلو بالکل برداشت نه کېدو چې د پیغمبر صاحب دینه کس هغه مې نه کېږي هغه بس خفا و کله بهوش شو کله بس شو لاړو زه یې پرېږدولو ډېر ټایم یې تېر کړلو یو ورځ خوب کې پیغمبر صاحب ویلو چې بلال ته خو داسې بېوفایي غنې کوې سره مو پلرسې نه سلام ته نرسې سره هغه زه نه په قدم روان شو راغلو چې کله مدینې منورې ته راغللو ده په اذان کې اخلاص و هغه به چې اشهد الله کې شین بسام ویلی نه شو خو چې اشهد الله لا ویلو نو داسې ویل ته بیا چې که د الله العالمین د مخ پې لاړ ده او ته کسي او دا چې د تا نه څوک بندګي الهي تو نه بل څوک نشته او دا رسول دی څه ده دا د تا پیغمبر ده دغه داسې اذان مې کولو چې راغلو الله چیغې شوې اوس بلال راغله لږ نه تور الله بلال راغله ده ځکه چې د پیغمبر صاحب هغه وخت یې ته یاد شو چې اذان به یې کولو صحابه کرامو ډېر ورته ویلي چې تاسو موږ ته اذان وکړه طاقت مې نشته محمد رسول الله شته نه ده اذان خوند راکړه اخري حسنینو ته خلکو وایي چې تاسو ورته وایئ هغوی پرې کلي شو چې صاحب موږ ته به اذان کوي چې کله پیغمبر صاحب چې کله اشهد الله اله چې کله اذان شروع کړو چغې شوې خلک وایي چې ته دا خو بالکل د پوره نبي قسم چې ته راونده شو هغه نه راووتو قبر نه
داسې چغې شوې او داسې خلکو منډې کړي ښځو چغې کړي چې کله چې اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اسره بېهوشه شو د ځان یې پرانه کړو بېهوشه شو هسې مو دا خبره کوله چې د هغو د صحابه کرامو د اخلاص د هغو برکات و چې هغې دنیا ته کوم ته دین ورسېدو موږ دین